د چارسدي د رزړو علاقه اسې هم د شاعرانو، ادیبانو او د مشهورو خوراکونو مرکز ګڼلی شي. خو د رزړو مټایي هم د خپل ذایقې او خوند له وجې په ټوله خیبر پښتونخوا کې هم یو خپله نامه لري. د چارسدي د رزړو د مټۍ کاروبار کوونکي عادل جان وایي چې د رزړو د مټایۍ کاروبار زموږ د نیکه د وخت نه را روان دی. زما عادل نوم دی چې مونږ تقریبا د نه 50 کالو کې دا مټۍ دا کار کوو جی. مونږ سره خو بلا ایټمې مټۍ کې جی، بسکټ شو، مټۍ شو، خړه سره سواته میکس داسې نور د هغې نه علاوه ډېر ایټمې مونږ سره جی. دا رزړواله مټۍ څه ده جی، د میده ده جی، او میده غوړو کې هغه ګو مونږ، او هغې نه بعد یا خمبیر ترې نه جوړ شي، بیا هغې نه مونږ پیڼۍ کو جی. بیا پیڼۍ بس داسې ترتیب سره استاذ پیڼه کې په تالې واچي ویې غځوي کټې کې په چاړه، د هغې نه بعد غوړو کې پخه شي جي. غوړو کې بیا مونږ 24 غنټې تقریبا 2 ورځې دا مونږ دلته کېدو چې د هغې نه غوړي ښه وزنځېږي جي. بیا هغې نه بعد په چینو باندې خوږېږي، بیا بس هغې نه بعد مونږ خرڅوو. ده په اډر تیارو ښه د لرې لرې نه مونږ له اډرونه راځي د رزړوالې مټۍ جي. د رزړوالې مټۍ مونږ جي څوک سپیشل ډیمانډ وکړي، لکه بیا مونږ مستو کې هم تیارو جي، په وچو پیو کې هم تیارو، دیسي غوړو کې هم تیارو رزړواله مټۍ جي. مونږ ته ښه د لرې لرې نه پر راځي. بل دا د ودونو سیزن دی جي، دې کې ډېره اډر راځي د رزړوالې مټۍ جي. د ښه مټۍ جي د دې پیژنګلو د دې نه کېږي جي، هغه چې څومره زړېږي چمک پې زیات راځي، شوخوالی به پیدا کوي جي، پسته کېږي به جي، خوراک کې به نور هم چې څونه زړېږي مزېداره کېږي به جي رزړواله مټۍ. دوی وویل چې د ډیر خوند دپاره په دې مټایه کې مونږ په اډر باندې سوچه غوړي، پی او نور خوراکي توکي استعمالو چې ورسره خوند او ذایقه یو په 2 سیوا شي. سلمان شاه، پښتونخوا ریډیو، مردان.